جمله خبریه دا هغه جملې ته وایي چې د هغې کوم ویونکی دی هغوی ته د رښتیاو یا د دروغو نسبت کیدی شي. جمله خبریه د هغې جملې ته وایي چې د هغې کوم ویونکی دی هغې ته موږ رښتون هم ویلی شو او دروغجن ورته هم ویلی شو. مثلا زه دا خبره وکړم چې زید عالم، زید عالم دی، نو دا جمله خبریه ده. نو زما په دې خبره کې دا احتمال هم شته دی چې ما رښتیا ویلي چې زید عالم دی، او دا احتمال پکې هم شته دی چې ما دروغ ویلي زید عالم نه وي. بیا ته دغې جمله خبریې ته دي دوه قسمونه دي، یو قسم یې دی جمله اسمیه او دویم قسم یې دی جمله فعلیه. بیا صاحب کتاب ته دې دواړو تعریفونه کړي دي. جمله اسمیه دا به مونږه هغې جمله خبریې ته وایو چې د هغې لومبی جز اسم وي، دویم جز خوا که اسم وي او خوا که فعل وي، لیکن اعتبار دا ټول لومبي جز لدی. که لومبی جز دا اسم و نو دغه جملې ته به مونږه جمله اسمیه وایو، او که لومبی جز دا فعل و نو دغه جملې ته به مونږه څه وایو؟ جمله فعلیه به وایو. نو صاحب کتاب وایي جمله اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو چې د هغې لومبی جز اسم وي، دوسرا جز دویم جز خوا اسم ہو یا فعل ہو، دویم جز خوا که اسم وي او که څه وي فعل وي. مثال ورکړی دی زید عالم، چې زید عالم دی، دا جمله اسمیه ده ځکه چې ته دې لومبی جز اسم دی، اگر چې په دې جمله کې دویم جز دا هم اسم دی، خو اعتبار کم یو جز لدی؟ لومبي جز لدی. دویم مثال ورکړی دی زید عالمه، چې زید پوهیږي یا زید پوه شو، نو دا هم جمله اسمیه ده، اگر چې په دې جمله کې دا کم دویم جز دی عالمه دا فعل دی، لیکن چونکې مونږ دا ویلیو چې د جمله اسمیه او د جمله فعلی د هغې دارومدار په لومبي جز باندې دی، او ته دې چې کوم لومبی جز دی دا اسم دی، زید دا علم دی، نوم دی، نو دې وجې نه دا جمله اسمیه ده. بله اهمه خبره دا کوي چې د جمله اسمیه کم لومبی جز دی دې ته مبتدا وایي، ځکه چې ته دې نه د جملې ابتدا کیږي. مثلا د دواړو جملو ته مونږ وګورو، د زید د دې زید نه د جملې ابتدا شوې ده، او د دویم جز ته خبر وایي ځکه چې دا د لومبۍ حصې نه خبر ورکوي. مثلا که مونږ صرف وایو چې زید 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 زید، نو دا مخاطب ته څه فایده نه ورکوي، خو چې کله ورسره مونږ عالم وایو چې زید عالم دی، نو د عالم ته د زید نه خبر ورکو، لہذا د دویم جز ته څه وایي؟ خبر وایي. د جمله اسمیه ته د لومبي جز ته مبتدا وایي او دویم جز ته څه وایي؟ خبر وایي. بیا جمله فعلیه وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، چې د هغې لومبی جز دا فعل وي. جیسے عالمه زیدون، نو دلته که تاسو وګورئ عالمه زیدون کې دا عالمه دا جمله فعلیه ده ځکه چې د دې لومبی جز دا فعل دی، او د جمله فعلیه لومبي جز ته فعل وایي او دویم جز ته څه وایي؟ فاعل وایي. جمله فعلیه کې فعل او فاعل دا ضروری دي. جمله اسمیه بل مثال دی الله احد، الله یو دی، نو دا جمله اسمیه ده. ولی جمله اسمیه ده؟ ځکه چې کوم لومبی جز دی دا اسم دی. قتل داوود، چې داوود علیه السلام قتل کو، نو دا جمله فعلیه ده ځکه چې د دې لومبی جز دا فعل ماضی ده، قتل فعل او داوود دا ولا فاعل دی. الله الصمد دا جمله اسمیه ده ځکه چې د دې کوم لومبی جز دی دا اسم دی، او په دې کې به مونږ کوم دا لومبی جز دی الله دا مبتدا ده او الصمد دا خبر دی. سمع الله دا جمله فعلیه ده ځکه چې د دې کوم لومبی جز دی نو دا فعل ماضی ده، نو سمع فعل او الله دا فاعل دی. کوم مبتدا ده نو دې مبتدا ته مسند الیه هم وایي، او کم خبر دی نو خبر بل نوم دی مسند. وس مسند الیه څه ته وایي او مسند څه ته وایي؟ نو صاحب کتاب په دې عبارت کې د هغې وضاحت کړی دی. د دې باندې په اسانه طریقه به مونږ ځان پې داسې پوه کړو چې مسند الیه دا هغې اسم ته وایي چې د هغې طرف ته د اسم یا د فعل نسبت شوی. مسند الیه یعنی د هغې طرف ته د بل یو څیز نسبت شوی وي. نو دلته صاحب کتاب وایي چې مسند الیه دا هغې اسم ته وایي
چې د هغې طرف ته د اسم یا د فعل نسبت شوی. مثلا زید عالم، نو په دې جمله کې دا زیدون دا مسند الی دی، ځکه چې د عالم ته دې نسبت شوی دی چا طرف ته؟ زید ته. لکه موږ وایو د عالم څوک دی، نو د عالم زید دی، نو دې کې د علم نسبت چاته شوی دی؟ زید ته. او د عالمون دا اسم دی. یا موږ داسې وایو چې زیدون علمه، نو په دې جمله کې هم دا زیدون مسند الی دی، ځکه چې د عالمه کم فعل دی ته دې فعل نسبت چاته شوی دی؟ زید طرف ته شوی دی. او د کم مبتدا ده یا نو دې ته مسند الی هم وایي. نو د مبتدا بل نوم سره مسند الی، یا د مسند الی بل نوم څه دی؟ مبتدا ده. بیا وایي مسند. مسند वो लफ्ज़ है जिसकी निस्बत किसी दूसरे कलिमे की तरफ की जाए, इसको खबर भी कहते हैं. مسند د کم سیز چې بل سیز طرف ته نسبت شوی، نو دغه سیز ته مسند وای. مسند هغه لفظ ته وای چې د هغې نسبت بلې کلمې طرف ته شوی وي. او د مسند ته څه وای؟ خبر هم وای، ځکه چې دا د کوم لومبی اسم دی، نو د هغې نه خبر ورکړې. دا خبره مونږ بار بار وکړه. لکه د دې مثال دی زیدون عالمون، نو په دې کې دا عالمون دا مسند دی. زیدون عالمون کې زیدون مسند الی دی او دا عالمون دا مسند دی. بیا یو بل اهمه د فائدې خبره کوي، او هغه فائدې خبره دا ده چې کم اسم دی، نو اسم مسند هم جوړېدی شي او مسند الی هم جوړېدی شي. د اسم بل سیز طرف ته هم نسبت کېدی شي او د بل سیز د اسم طرف ته هم نسبت کېدی شي. لہذا اسم دا مسند هم واقع کېدی شي او مسند الی هم واقع کېدی شي. لکه زیدون عالمون، نو په دې جمله کې دا زیدون دام اسم دی او عالمون دا هم اسم دی، خو زیدون دا مسند الی دا او عالمون دا مسند دی. نو اسم دا مسند هم جوړېدی شي او مسند الی دواړه جوړېدی شي. اسم زیدون اور عالمون دونوں اسم ہے، عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زیدون مسند الی اور عالمون مسند ہے. او کم فعل لے، نو فعل همیشه د پاره مسند وي. د فعل نسبت به همیشه د پاره بل سیز طرف ته شوی. فعل طرف ته د یو سیز نسبت نه کیږي، نو فعل مسند جوړېدی شي خو مسند الی نشي جوړېدلی. د دې مثال ورکړی دی زیدون علم او علم زیدون. په دې دواړو مثالونو کې د علم نسبت زید طرف ته شوی دی. دا لومبۍ جمله جمله اسمیه ده او دا دویمه جمله فعلیه ده، خو په دې دواړو کې د علمه فعل نسبت چاته شوی دی؟ زید طرف ته شوی دی. نو فرمائی دونوں جملوں میں علمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علمہ مسند ہوا اور زید مسند الی ہوا. او باقی پاتې شو حرف. نو حرف دا نه مسند کېدی شي او نه مسند الی کېدی شي. حرف نه ته دې نسبت بل طرف ته کیږي او نه د بل سیز نسبت دې طرف ته کیږي. نو حرف نه مسند دی او نه مسند الی دی. نو خلاصه دا شو چې اسم دا مسند الی هم جوړېدی شي او مسند هم جوړېدی شي. فعل دا صرف مسند جوړېدی شي خو مسند الی نشي جوړېدلی. او کم حرف دی، نو حرف نه مسند جوړېدی شي او نه مسند الی جوړېدی شي، بلکې دا مسند او مسند الی دا په خپل منځ کې رایوځای کوي. بل اهمه خبره دا کوي چې مبتدا او خبر د دواړه د همیشه د پاره به مرفوع وي. چې به کوم ځای کې مبتدا راشي یا د مبتدا خبر راشي، نو دا به د همیشه د پاره مرفوع وي. بیا د مرفوع کېدو د دې مختلف علامات دي. د مرفوع کېدو نښه ضمه هم ده، الف هم دی او و هم دی، او دغه شانتې کله تقدیري هم وي. ان شاء الله تعالی په دې باندې به بیا اخوا بحث را روان دی. اوس راځو مونږه سلاید نمبر 39 له د جمله اسمیه ترکیب. چې جمله اسمیه ته دی به ترکیب مونږه څنګه کوو. نو کوم لومبی مثال دی، نو په دې کې دی البیت واسع. او دا که ستاسو خیال وي نو دا پوره د 12 واړه جملې دا جمله اسمیه دي، ځکه چې د دې ټولو په شروع کې الف لام راغلی دی. د دې لومبی جز اسم دی او موږ دا ویلو که د یو جملې لومبی جز اسم وي نو دا به جمله اسمیه وي. نو دلته چې کوم دا 12 واړه جملې دي، نو د دې کوم لومبی جز دی نو دا اسم دی، لہذا دا ټولې جمله اسمیه دي. لومبی جمله دا البیت واسع. نو البیت دا مبتدا ده او واسع تدې د لپاره خبر دی. یا البیت دا مسند الی ده او دا واسع دا مسند دی. البیت دا مبتدا ده
او مونږ دا ویلو چې مبتدا او خبر دا به مرفوع وي او دا کم مثالونه چې مونږ ذکر کوو 12 وانه نو په دې 12 وانو کې دلته مبتدا او خبر دا مرفوع دي په ضمه سره نو البیت مبتدا مرفوع بالضمه او دا واسعون دا خبر دی او دا هم مرفوع دی په ضمه سره نو مبتدا خبر ملکر دا جمله اسمیه خبریه شو. یا دویمه جمله الخمر حرام چې شراب دا حرام دی نو الخمر دا مبتدا دا او دا مرفوع دی په ضمه سره او حرام دا خبر دی او دا مرفوع دی په ضمه سره نو مبتدا خبر ملکر جمله اسمیه خبریه شو. دا دریم مثال التفاحه حلوه نو التفاحه دا مبتدا دا او دا مرفوع ده په ضمه سره او حلوه دا خبر دی دا مرفوع دی په ضمه سره نو مبتدا خبر ملکر جمله اسمیه خبریه. دا غشانت الولد مريض الباب مفتوح القلب محزون البحر عميق الطهاره واجبه الرجل ضعيف الله الصمد المرأة صالحه او المرء عاقل. دا 12 وانه چې دا کمی جملې مونږه ذکر کړې دا جمله اسمیه دي. ولی جمله اسمیه دي ځکه چې تدې لومبه جزء دا اسم دی او دا ټولې جملې دا په خپل منځ کې مبتدا او خبر دي او بل اهم خبره مونږه دا وکړه چې مبتدا او خبر دا به مرفوع وي او په دې 12 وانو کې د مبتدا او د خبر د مرفوع کېدو نه خصده ضمه ده. بیلاندی صاحب کتاب وی مذکورہ مثالوں میں ہر جملہ 2 اسموں سے مرکب ہے اور ہر جملہ اسم سے شروع کیا گیا ہے اسی لیے پہلے اسم کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند بھی کہتے ہیں. بے سلائیڈ نمبر 42 جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ. د جملہ اسمیہ ترجمه به مونږ څنګه کوو نو دا کم ترجمه چې دی کړی دي نو تدینه دا خبره معلومیږي چې لومبه به مونږه د مبتدا ترجمه کوو او په مبتدا پسې به مونږه بیا د خبر ترجمه کوو. نو لومبه جمله ده الله الصمد چې الله تعالی دا بے نیاز دی نو الله مبتدا ده الصمد خبر دی نو لومبه مونږه د الله راوړ او بیا مونږه د صمد ترجمه وکړه. دویم نمبر العلم نور علم نور دی نو لومبه به مونږه د مبتدا ترجمه وکړو او بیا به مونږه د خبر ترجمه وکړو او اخرنی کې به وسره هي ولګو. دریم نمبر الخمر حرام شراب حرام دی. سلورم نمبر الادب واجب ادب واجب دی. پنځم نمبر الشجره کبیره ونه غټه ده نو لومبه مونږه د مبتدا ترجمه وکړه بیا مو سره د خبر وکړه. شپږم نمبر الشجرتان صغیرتان نو دلته هم الشجرتان مبتدا ده او صغیرتان دا خبر دی خو چون کې دا تسنیه ده او مونږ ویلو چې کله مبتدا او خبر دا تسنیه وي نو بیا به تدید مرفوع کېدو نخه دا به الف وي ان شاء الله تعالی په دې باندې بحث را روان دي. نو الشجرتان دا مبتدا ده او دا مرفوع ده په الف سره او صغیرتان دا خبر دی او دا مرفوع ده په الف سره. نو ترجمه مونږ څنګه کوو چې دواړه ونی دا وړو کې دي. الدين النصيحه دین خیرخواهی ده. الارض واسعه زمکه صدا وسیع ده کلاو ده. نو کستاسو خیال وي نو لومبه د مبتدا ترجمه شوی ده او بیا د خبر ترجمه شوی ده. اوس لاندې د کم مشق دی نو په دې کې زموږ د مطالبه کړې ده چې تاسو د عربی نه د اردو ته ترجمه وکړئ او دا ټولې جمله اسمیه دي د مبتدا او د خبر نه جوړې دي. نو لومبه به موږ د مبتدا ترجمه کوو او بیا به موږ د خبر ترجمه کوو. نو لومبه جمله ده الطعام لذیذ خوراک مزیدار دی او بل په خپل ترجمه کړل زینب حاضره زینب حاضر ده. اوس د نورو ترجمه موږ په خپل کوو. الباب مفتوح دروازه کلاو ده. الخمر رجس شراب ده ګندګي ده. زید طفل زید معشوم ده. خالد شیخ خالد شیخ ده. الدین یسر دین آسان ده. سعد ذکی سعد ذہین ده. الامرأة صالحة زنانا ده نیکه ده. الحج عبادة حج عبادت ده. الموعظة حسنة نصیحت دا خو یعنی خ نصیحتو. البنت طالبة یا کما جنید نو دا طالبه ده. او بیا په سلاید نمبر 44 باندې هم دغه دی چې د عربی نه تاسو ترجمه وکړئ. زینب صابره زینب صابره ده. القريه بعیده کله لری ده. الامهات عابدات چې کوم موریانی دا عبادت کوون کی دي.
الغرفة نظیفة کمره صفا ده. الساحر کاذب جادوگر دروغجن دی. القلم جدید قلم دا نوی دی. الرسل صادقون پیغمبران دا رشتونی دی. الساحرون کاذبون چې کوم جادوګران دي نو دا دروغجن دي. نو که تاسو دلته وګورئ الساحرون کاذبون دا هم مبتدا او خبر دي، خو چونکې دا جمع مذکر سالم دي نو تدې وجې نه تدې د مرفوع کېدو نه ښه ده واو ده. الساحرون دا مرفوع دی په واو سره او کاذبون دا مرفوع دی په واو سره. په دې باندې بحث دا روان دی. الولد جمیل ماشوم د ښکلی دی. الرجلان عالمان دواړه سړي د عالمان دي. الجنتان نظیفتان دواړه باغونه دا صفا دي. الملکان ظالمان دواړه باچاهان دا ظالمان دي. دا کومې اخرنۍ درې جملې دي نو دې کې هم دا مبتدا او خبر دي او دا مرفوع دي پس سره په الف سره. اوس راځو مونږه سلایډ نمبر 45 لا. په دې کې وایي مبتدا کے ساتھ مناسب خبر ملائیے. نو یو کالم نمبر اول او بل دا دویم نمبر کالم دی. نو په دې کالم نمبر اول کې په دې کې مبتدا ده او په دې دویم کې خبر دی. نو وایي چې تاسو د هرې مبتدا سره مناسب او خبر دا ولګوئ. نو کومه لومړۍ جمله ده الثوب. نو الثوب مبتدا ده، د دې لپاره مناسب خبر دی الثوب ابيض. په دې دویم کالم کې د دریم نمبر لفظ الثوب ابيض چې کپړې دا پاک دي. دویم نمبر الدین النصیحة. په دې دویم کالم کې دا لومبی نمبر لفظ او دریم نمبر خو په خپله حل کړی دی چې الخبز لذیذ چې روټۍ مزیداره ده. څلورم نمبر القیامة آتیة. په دې دویم کالم کې د دویم نمبر لفظ د دې خبر دی. او پنځم نمبر الله سمیع. شپږم نمبر جمله البحر عمیق چې سمندر دا ډوب دی. یا اووم نمبر الاذان نو د دې خبر دی سنت چې اذان دا سنت دی. اتم نمبر الشیء عجیب. الشیء مبتدا ده او د دې خبر دا عجیب دی. او نهم نمبر په خپل حل کړی دی چې الکتاب مفتوح. او لسم نمبر دی الملک عادل چې بادشاہ عادل دی.